حجره بیٹک او چوپال یا چوپړی د پښتنو کلتوري توکي دي. حجره او بیٹکونه خو په سنه شکل کې شال دي یا آباد موجود دي، خو چوپال او چوپړی تش پنوم پاتې دي. هغه هم د نوي نسل نه ناشنا. ولې د کوز ډیر اوچ کې ځوانانو او بوډاګانو د چوپال او چوپړی کلتور ژوندی ساتلې چې د ورځې او شپې ناسته پکې کوي. په دې کې تقریبا د شپږو کسانو وسو هر وخت حاضري په دې کې د چې د ډوډۍ ان شاء الله د هیڅ کمی نشته دي او زمونږ علاقه شکر الحمدلله نن سبا بالکل پر امن ده. د مونږ خپل مسلې چې کوم دي هغه مونږ په خپل یاران دوستان مشرانو کې حل کوو. مونږ تحصیل تانه ته هیڅ قسمه خبره الته نه وړي او د دې چوبړی مبارک کې چې ډېر مشران دلته کې د علاقې وسم دلته راځي. موږ هم دا کوشش کوو چې یاره ثقافت او دغه چې کوم کلچر چې کوم دی زموږ دا دغه څنګه کې ژوندی دغه پاتې شي. جونګړه د ملګرو په نوم جوړ چوپال یوازې دا نه چې ناستا یا خوراک پکې کیږي، دلته د فریقینو منځ کې د شخړو ختمولو یو بل ته د مینې ورکولو سره سره د حجرې اهم ضرورت مجلس هم کیږي. رباب، طبله او د موسیقۍ نور آلات هم وخت موجود دي او دا ډېر ښکلی ماحول دی چې کسان راځي سونه نو دلته کې د خفګان خبره څوک چاته نه کوي. هر سړی د یو بل قدر او احترام کوي. په دغه مینه پسې خلک راځي، ټول ملګري د هر ځای نه چې راځي. ټول علاقو کې چې ځایونه منو دا پروګرامونه دا کلچر دا ثقافت دا ختم شوی دی، خو چونکې الحمدلله دا اوچ او داسې پر امن علاقه ده چې په دې کې هېڅ قسمه غلط حرکت سکنت نشته او د دې وجې نه د دې خلکو اتفاق او دا ورورولي او محبت او اخلاص قایم دایم دی یو بل سره. د اوچ کلی دا چوپال او چوپړی د نوي نسل د پاره ناشنا کېدی شي، خو د پښتنو د کلتور نه بهر نه. محمد اسرار، خیبر نیوز، اوچ کوزدر.